أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ټول صفاتنا لایق د خدایتوب ثابت دي خاص د الله لپاره رب العالمین چې پالون کې د ټول مخلوقات دي اعوذ بالله بسم الله باندې لږ بحث شو وس الحمد لله رب العالمین نن به ان شاء الله بحث کوو په الحمد باندې حمد باندې نو اعوذ بالله بسم الله او الحمد لله د دینه مخکې قولو لفظ پټه وایي خلکو ز پناه غواړم ونوم د الله د شیطان رټل شي نه وایي خلکو بسم الله الرحمن الرحیم ز شروع کوم په نوم د الله چې عام مهربانه خاص مهربانه ده قولوا الحمد لله رب العالمین ای خلکو وایي ټول صفاتونه ثابت دي د الله لپاره چې رب د مخلوقات دي دا قولو بګې پټ ده وزدای راوړ ولینا قولوا الحمد لله رب العالمین دا څه ویلو غواړم قولوا دا ځکه نه راوړای چې په دې کې دا حمد چې دا صفات کوله دا مخلوق هم کوي خو الله رب العالمین د خپل ځان صفات هم کوي نو خپل ځان ته خو امر نه کیږي دا غي د وجه نه قولوا چې کوم دی هغه پټ کړی دی الحمدلله رب العالمین دا ویل دی حمد چې دا په قران کې تقریبا 300 ځله استعمال شوی دی په لغت کې دا وایي صفت تا ستایش ستودل صفت کوله په اصطلاح کې دا په جواب باندې د چا صفت ته په هغه خوبي باندې دا په اختیار دا غسړي کې دا شخص کې په طریقه د تعظیم باندې چاته لوی غني او د نعمت په مقابله کې او غني نو دې ته راکېږي چې ته د چا صفات په جواب باندې کوي او هغه یو خوبي دا غي د وجه یو صفات دا غي د وجه د صفات کوي او په طریقه د تعظیم باندې کوي چې هغه پټ غني لوی غني بیا هغه په تا باندې نعمت کړي او غني کړي نو دې ته حمد وایي او بل شکر ده شکر چې کوم ده هغه صفات کول دي د چا په هغه په جواب کې نشته او د چا صفات کول هغه حق ادا کول هغه بیا په جواب او په لاس خو باندې او په زړه سره هغه تعظیم دي په داسې خوبي باندې داسې خوبي او داسې صفات چې هغه په اختیار کې وي او په مقابله د نعمت کې چې هغه تا باندې څه نعمت کړي تا باندې څه احسان کړي دا هغه په مقابله کې دا هغه صفات وکړي دا فلانه ډېر ښه سړی دی د ما سره په دې موقع باندې دا ښه کړي الله رب العالمین صفات کوي په جواب باندې یا دا هغه عبادت کوي په لاس خو باندې زی جمعات ته دا هغه عبادت کوي ځکه چې الله رب العالمین په تا باندې نعمت کړی انعام کړی نو هغه د انعام او د نعمت مقابله کوي او دریم چې هغه مدح ده مدح چې هغه په جواب باندې د چا صفات کول دي خو هغه خوبي چې هغه په اختیار د هغه کې نه لکه ته وایي ما صفاتو کو د ملغلره مدحت اللؤلؤ على صفائها د هغه د صفای د وجنه دا صفای د هغه په اختیار کې نه د ملغلره نو دې ته مدح دا درې لفظونه اکثر راځي او د دې جدا جدا مطلبونه دي او په شریعت کې د شریعت په اصطلاح کې کوم د حمد دي ته دا الله تعالی ثنا او صفات کول په هغه اسماء او صفات سره چې الله تعالی د خپل ځان د پاره قرآن کریم کې ثابت کړی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه په حدیث بیان کړی په دغه صفات سره چې د الله پاک صفات بیان دي ته حمد ویل کېږي حمد دا خلفظ ده الحمد رأس الشکر حمد چې دا سر د شکر ده او شکر نه ونوي الحمدلله رب العالمین د قرآن په اول کې دا ځکه وي چې حمد او ثنا الله پاک د ثنا او د صفات لایق دی هغه نعمت په چا باندې او کې او کوونه کې او شکر چې هغه خو د نعمت مقابله کوي نو په خدای پاک په چا باندې نعمت او کوونه کو اسی هغه د ثنا او د صفات لایق دی نو الحمدلله رب العالمین دا ځکه وي بل دا وجهم د چې هغه نبی رسول الله فرمای اما ان ربک يحب الحمد مسند امام احمد کې دا حدیث ده خبردار سارب چې د حمد خوخی
نو د دې وجنه الحمدلله رب العالمین او الشکر لله رب العالمین المدح لله رب العالمین دا ونه اوس د دې بیا فضایل دي فضیلتونه د حمد عمر تانو یو ځل تاسو کو چې منګه سبحان الله لا اله الا الله الله اکبر دا فیجن خدا الحمدلله د دې څه مطلب دی علي رضی الله عنه ورته وی چې دا یو داسې کلمه ده چې الله پاک د ځان لپاره خوښه کړه نو خدای پاک په دې باندې خوشاليږي حمد چې دی په دې باندې الله رب العالمین خوشاليږي عبد الله بن عباس رضی الله عنه هم دا فرمایي چې دا کلمه د هر شکر گزار ده چې څوک شکر ادا کوي نو هغه الحمدلله رب العالمین دا الفاظ وایي آدم علیه السلام چې کله الله پاک پیدا کړ او روح به واچو او دا روح سر ته ورسېده نو هغه پرنجه وکړو بیا وی الحمدلله رب العالمین دا وی الله رب العالمین دا جواب دی يرحمک الله الله دې پتا رحم وکړي نو آدم علیه السلام ته لا ټول روح په ټول بدن کې نو داخل شوی کته خپل لا نو ته د سر کې او وی الحمدلله رب العالمین دیو یو قرآن کې راځي دا انسان چې دا تادیګرن دی وکانه الانسان عجولا انسان تادیګرن دی نو چې اېدا په کې روح راغی او د سر ته او دې ته ورسېده زری الحمدلله رب العالمین دا صبر کړ دا اوس کته د خود ورسې نو خدای پاک ورته وی يرحمک الله خدای دې الله پاک رحم وکړي او ټول پیغمبرانو دا ثابت ده الحمدلله رب العالمین چې هغه بداو وی بیا چې دلته وایي چې دا حمد او ثنا او صفت دا ثابت دي خاص الله لپاره الحمدلله رب العالمین چې هغه پالون د مخلوقات دي نو دا ثنا او صفت خو نور مخلوق لپاره هم شته چې تاسو څوک خو کې دا هغه په علاقه صفت کوي او نور ډیر مخلوق داسې دي چې هغه د صفت او د ثنا قابل دي نو ولی دا په الله پورې خاص ده دا غي جواب دا دی چې څوک چې د ثنا او د صفت قابل دي دغه صفاتونه هم الله پاک هغه ورکړي دا ټول صفاتونه الله پاک ورکړي رجع الله پاک ته کیږي نو د دې وجنه وایي چې الله پاک قابل او لایق د صفت چې دا هغه حمد وویل شي ځکه چې دا ټول صفاتونه مخلوق لا هغه ورکړي د مخلوق سره خپل ځای نشته هیڅ شی نشته او یو صحابي دی نو دا د الله د پاره ځکه ثابت شو بل فضیلت د دې دا د حمد یو صحابي د اسود بن سریع رضی الله تعالی عنہ هغه عرض کو چې الله رسول صلی الله علیه وسلم ما سه اشعار جوړ کړي په هغه کې مې الله پاک حمد کړی دی الله صفات په کار کړی نبی اسلام ورته فرمایل چې ستاره په هغه حمد خوخي تا ډیر ښه کار کړی چې تا د خدای پاک صفات کړی الله پاک حمد خوخي او بل حدیث کې راځي چې الله پاک ته د حمد نه زیات محبوب شی بل نشته الله پاک په خپل هم د خپل ذات صفاتونه کوي او مخلوق چې دغه صفات کوي دا وته ډیر محبوب شیخ کاری او الله پاک بار بار خپل وحدانیت بیان کړي په قران کې او د خپل ځان صفاتونه بیان کړي دا د دې لپاره چې د خلکو په دماغ کې دا خبره کینی چې دا صفات قابل یوازې الله دی نو مخلوقات سره هیڅ نشته او بل حدیث کې راځي چې د دې وجنه الله پاک وعده کړی دا د جنت څوک چې دا الله حمدونه صفاتونه بیانوي نو الله پاک دا سره د جنت وعده کړه او بل حدیث ته پاک راځي چې پرز د قیامت چې کوم د جنت ته چې اولانې سړی را بلل کېږي نو هغه خلق چې هغه په هر حالت کې په حالت د خوشاله کې په حالت د خفقان کې حمدونه ویلي د الله پاک صفاتونه بیان کړي او دا عشان بل حدیث ته آی راځي چې الله پاک او چا باندې څه نعمت وکي او دی وی الحمدلله نو الله پاک دا هغه دل نور نعمتونه سوا کوي او کوم نعمت چې ته اغسته ده دا غینه ولا خاب بهتر ورکي او بل حدیث راځي چې ورا دعا چې دا الحمدلله دا الحمدلله صفاتونه د الله دا خو دعا یو سړی چې د سړي ضرورت کنه دعا خو د خپل ضرورت کار کوي چې شاید ضرورت یو چا پسلاکسي نو هغه ته چې دا وایي چې دا شی مال راکا نو دغه خبره چې کوم دا هغه دومره اثر نه کوي خو چې داغه په صفت نه شروع کی څه ډیر سره ډیر سخی سره او تا دا کړ دا دې کړ ان پاګې باندې خوشاله شي او خوشاله شي دا او پويږي نه او چې دې سغواړي
نو دا صفاتونه ولو نو الله پاک په خپل بیا غشي ورکړي نو غوړه دعا چې دا الحمدلله چې الله پاک صفاتونه بیان کړي نو خدای پاک خوشاله شي چې بیا چې صاحب دې زړه کې سدي چې څو غواړي د خدای دا الله پاک ورکړي هغه غوړه ذکر چې دا لا اله الا الله لا اله الا الله دا غوړه ذکر دی نو په هر حال کې دا الله پاک حمد ویل پکار دی حتی کې سړی مړ شي نو په هغه وخت کې سړی به غلطي خبرې د خولې نه وباسي بیا به هم دا ژوند شي دا وایي الحمدلله الحمدلله دا نو دی وجه نبی رسول الله په هر حال کې الحمدلله علی كل حال چې کله به خفه دا به وي چې خوشاله به بیا به الحمدلله رب العالمین دا څه الفاظ کوي او سعید بن مسعود ثقفی رضی الله عنه روایت ده چې نوح علیه السلام ته الله پاک عبد شکور زکه ویل او چې هغه داسې بنده او چې هغه به حمدونه وي ځکه چې هغه به کله خوراک وخوړه جو به الحمدلله کاک به او سبا وسکل الحمدلله جامه به واغوسته الحمدلله نو هغه ته الله پاک عبد شکور ویل دي هغه بنده چې هغه شکر گزاري حمدونه د الله پاک وي حدیث کې راځي نبی عليه السلام هغه یوه بیبي ته وی د ورځې سلزله حمد وایا سلزله دا ستاره لپاره غوره دی د سلو آسونو نه چې هغې ته واګې لګېدلي او هغې ته په هغې باندې زین اچولی شوی زینه کپړه چې په هغې باندې نفس کړه کښېني هغه شی او دغه شانتې هغې ته واګې لګېدلي دا د دې نه غوره دي او بل حدیث کې راځي چې څوک الحمدلله رب العالمین ووایي او په مقابله د نعمت کې ووایي الله پاک د باندې نعمت کړی دی وایي الحمدلله رب العالمین الله پاک دله شل نیکۍ ورکړي خو چې څه نعمت یې نه کړی هسې وایي الحمدلله رب العالمین نو په دې لفظ باندې الله پاک دېرش نیکۍ ورکړي هسې چې الحمدلله رب العالمین وایي نو دېرش نیکۍ ته الله پاک ورکړي د دې نیکو پته خو بیا پر ورځ قیامت لګي هلته بیا د نیکو ضرورت په یو نیکۍ سړی ګرځي په پلار پسې په مور پسې په ورور پسې په هر چا پسې نو هغه بیا انکار کوي چې زه خو ځان ما پته لګي چې زه دوزخ ته راشم نو زه تا له نیکۍ نشم درکولی نو په هغه وخت کې چې انسان سره نیکو یو غړي دا هله بیا پکارېږي نو که انسان سهار پاڅي نو دی وایي الحمدلله الذي احیانا بعد ما ماتنا والیه النشور په حمد باندې شروع کوي بیا چې بیت الخلا نه راوځي دغه نه لیټرین نه د باتروم نه راوځي نو هلته هم داسې الفاظ دي غفرانک یا الله زه ستا نه بخښنه غواړم الحمدلله الذي اذهب عني الاذى وعافاني حمد دی هغه ذات سره چې هغه زما نه تکلیف لرې کړه او زه مال عافیت راکړه خیر راله کړه دا الفاظ وي په مانځه کې چې کوم دی هغه بار بار وایي الحمدلله رب العالمین وایي سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد په دې ټولو کې دا حمد دی خو خوراک وکړي د هغې نه وروسته الحمدلله جامه واغوندي وایي الحمدلله یعنی هر حال کې مؤمن چې کوم دی هغه د الله پاک حمد وایي او دا د هغه عادت جوړ شي تر دې پورې مفسرین لیکلي دي چې څوک تپوس وکړي چې ته څنګه یې نو دې ورته دا نه وایي چې زه ښه یم یا ښه نه یم وایي الحمدلله الحمدلله دا فصل او دا مخلوق چې الله پاک پیدا کړی دی او شروع یې کړل نو په هغه وخت کې هم دا په حمد باندې شروع ده لکه سورة انعام کې راځي الحمدلله الذي خلق السماوات والارض حمد دی د الله دپاره هغه ذات چې هغه اسمانونه او ځمکې پیدا کړي او کله چې بیا دا کائنات ختموي او قیامت راولي نو هلته بیا سورة زمر کې وایي وقیل الحمد لله رب العالمین وویلی شي چې حمد د الله دپاره دی چې هغه رب مخلوقاتو دی چې شروع کوي انسانان کائنات پیدا کوي چې هم د الله په حمد سره او چې ختموي نو په هغه وخت کې هم بیا د ثنا او د صفت قابل یوازې الله دی حمد بیا ویلی کېږي هغه وخت ابن زید رحمت الله علیه هغه فرمایي چې په یو مجلس کې یو سړی هغه الحمدلله رب العالمین ووایي نو د دې په وجه د دې ټول مجلس والا هغه حاجتونه الله پاک پوره کوي او فضیل بن عیاض رحمت الله علیه یو غټ بزرګ شه دی هغه وایي چې څوک د الله پاک نعمت په زړه سره وپېژني او په ژبه باندې د هغې ثنا او صفت کوي نو دا ثنا صفت دا حمدونه لا پوره شوي نه او د له الله پاک په هغه نعمت کې زیادت وکړي ځکه قرآن کې راځي لئن شکرتم لازیدنکم که تاسو شکر وباسئ نو زه تاسو له زیادت درکوم تاسو ته هغه نعمتونه سیوا کوم نو دا حمد دی نو حمد بیا شرطونه دي یو شرط دا دی چې ته دا وپېژنې چې دا نعمت په ما باندې الله رب العالمین کړی نو تا
دا د حمد لپاره شرط دی ته به دا پیژنې چې نعمت په ما باندې رب کړی دی دویم دا دی چې تا له څه شی درکړی دی کوم نعمت یې در باندې کړی دی نو په هغې باندې ته راضي شي رضا بالقضا او دریم دا دی چې دا تر څو پورې دا نعمت ستا په جسم کې او تا سره دی موجود دی نو فلا تعصیه الله پاک نافرماني مه کوه چې نافرماني نه کوې نو هله به بیا فایده ورکوي نو دا د حمد چې کوم دی هغه بحث الحمد حمد یعنې ثنا صفت لله خاصه الله دپاره دی رب العالمین چې رب مخلوقات دی نو لله په الله باندې انشاءالله سبا بحث کوو بیا رب بیا العالمین داسې یو یو صلی الله